نو دا الله د محبت باره کې به یو څو خبرې کوو. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے خلقو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری حق دی. موږ او تاسو دنیا کې یو معمولی سړی نه یو بدماش وي، یو عام سړی وي، یو تمانچه ورسره وي، هغه نه یریږو. ګناه چې کوو د ماشوم نه م یریږو. اوس د الله نه د یری څومره حق دی. کوم ذات چې موږ پیدا کړي یو د هغه نه څومره یره پکار ده چې یو معمولي سړي نه موږ یریږو، په زړه کې خوف وي. اوس کوم ذات موږ پیدا کړي و ځکه خو الله فرمایي چې زمانه ویریږئ حق تقاته، څنګه چې زمانه د یری حق دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. په داسې حالت کې مړه شئ چې تاسو مسلمانان. بل ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مومنانو تاسو د الله نه ویریږئ او سوچ وکئ، غور او فکر وکئ چې تاسو د مخ کې ځان د پاره څه آخرت ته لیږلي دي او کنه. نو عزیزانو عرض مې دا کولو د الله خوف او د الله یره دا په زړه کې راوستل غواړي. کله چې د الله خوف په زړه کې راشي ته به د هر قسمه ګناه نه بچ کېږي او د الله محبت به ستا په زړه کې راځي. رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم اتق الله، د الله نه ویریږئ حیث ما کنت، په کوم ځای کې چې ته یې، کوم ځای کې چې د الله نه ویریږه. شپې ځان ته ناستې د الله نه ویریږه، ګناه مه کوه. د ورځې ځان لئ د الله نه ویریږه. یو بل ځای ته تللی یو غلط ځای دی د الله نه ویریږه. کوم ځای کې چې هلته د الله نه ویریږه. او دویم څه وایي واتبع السیئة الحسنة تمحها. ګناه در نه وشو د هغې نه پس نیکي وکړه چې دا ګناه دې ختمه شي. او دریم نمبر د الله مخلوق سره اخلاق. نو اول نمبر چې ته کوم ځای کې د الله نه یره په زړه کې پیدا کړه نو هله به ستا په زړه کې د الله محبت هم راشي. نو د الله یره یو داسې عبادت دی د زړه چې دا ستا په زړه کې پیدا شي، ستا په زړه کې به روحانیت راشي، ستا په زړه کې به رڼا شانتی را پیدا شي. رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم لیس شیء احب الی الله من قطرتین. الله ته د ځمکې په مخ باندې د دوو قطرو نه یو شی هم خوښ نه دی. دوه قطرې الله ته ډېرې خوښې دي. یو قطرة من دموع من خشیة الله، د الله د یری نه ستا د سترګو نه یو اوښکه رالاړه شي. په دنیا کې الله ته محبوب ترین شی دا دی چې ته د الله نه ویریږي چې زه به د الله مخې ته ودرېږم، الله ته به څه جواب ورکوم، زه به خدای ته څه ویم چې ما څومره زندګي تېره کړې ده، ما څنګه زندګي تېره کړې ده. بس دا یره دې په زړه کې راشي او یو اوښکه دې د سترګې نه پرېوځي. رسول الله مبارک فرمایي الله ته دا د ټولې دنیا نه محبوب. او دویمه قطره چې د الله په لاره کې جهاد کې د وینې هغه قطره ده چې ستا د بدن نه پرېوځي، دام الله ته د ټولې دنیا نه محبوب قطره ده. نو موږ او تاسو ځان سره کینو، سوچ وکړو چې موږ او تاسو الله څه دپاره پیدا کړي او سبا الله موږ او تاسو ځان مخې ته ودرئ او موږ ته ووایي چې ای زما بنده
ته ما دنیا ته لېږلی و دې دپاره چې زما عبادت وکړه ما وپېژنه زما نه ویرېږه د دې په ځای باندې تا څه وکړه ته زما نه یېرېدلې نه د زما عبادت کولو ما تا به الله ته څه جواب ورکو دا یو سوال دی نو عزیزانو د الله یره په زړه کې پیدا کړو په دې وخت کې زمونږ او ستاسو څومره ګناهونه چې روان دي کېږي د الله یره په زړه کې نشته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې دې باندې فاقه راغله لوږه پرې راغله ډېره زیاته لوږه پرې راغله یو ورځ په لوږه کې تېره کړه دویمه ورځ په لوږه کې تېره کړه درېیمه ورځ په لوږه کې تېره کړه د ده یو غلام و هغه پاڅېده لاړه چا پسې زړې پیسې وې زمانه جاهلیت کې په چا باندې دم اچولی و د هغې پیسې ورسره وې هغه یې راواغست او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ترکاری تیاره کا او دی ورته مخې ته کېښوست ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د درې ورځو وږی و اول کټ واغستو بیا یې په زړه کې دا راغی چې دې غلام ما ته دا شی راوړو زه خو تې تپوس وکړم چې دا یې د کوم ځای نه راوړی دی ته تې تپوس وکړو چې ای زما غلامه دا ترکاری تا د کوم ځای نه راوړه وی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمان جاہلیت کی ما چابانی دم اچولیو اگر سر زمان پیسی پاتی و اگر پیسی بواغستر اگی بانی مدارا ابو بکر سے برتا فرمائی تا ما تا مخ کی ویلیو کر زمان جاہلیت کی بچی چا دم اچولو غیر اللہ نے بے مدد اغستر تا ما تا مخ کی ویلیو پا خلقی گتا واچولا او الٹائی کو چونکہ درو رزو نهارو اگا یو کب چرت روزی وبیسکل او بیا یې ګوته اچوه چا ورته ویل چې ای ابوبکر دومره تکلیف ولې کې خو یو کپ دی که نه که ستا خېټې ته یو کپ لاړو خیر دی که نه وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د چا بدن په حرامو باندې پرورش وکړي د چا بدن په حرامو باندې لوی شي دا د ده پاره د جهنم د ده لپاره اولاده چې دا په جهنم کې داخل شي دې لپاره جهنم بهتر د اولاد چې دا په جهنم کې داخل شي وای دا ګوتې وخلې هغه یو کپ الټې وکړه هغه یې پرېنوست اوس تاسو اندازه ولګوئ د الله یره دومره یو کامل طریقې سره په صحابو کې و چې یو کپ وړۍ او هغه واپس راویستل په دې یره باندې چې سبا به زه الله ته ودرېږم او الله به ما ته وایي چې دا وړۍ د حرامه ولې خېټې ته راغلې اوس دا د الله یره د هغوی په زړه کې وه نو ځکه د الله محبت د هغوی په زړه کې و ځکه د الله یو هر یو حکم ته هغوی تیار و هغوی به تنګېدل نه په دین کې موږ او تاسو په دین کې تنګېږو موس کې تنګېږو بیان اورېدلو کې تنګېږو نیک خبرو کې تنګېږو ولې زمونږ په زړه کې دننه زمونږ په بدن کې دننه ټول حرام پراته دي دنیا کارو ته نه تنګېږو عباداتو ته زمونږ زړه تنګېږي مونځ د لسو منټو په ځای زمونږ کوشش دی چې امام صاحب په 3 منټو کې راته وکړي یقیني درته یم دا زه ټول دا د خپل ځای یادوم بل ځای نه یادوم 15 منټو په ځای دا وایي چې امام صاحب 3 منټو کې راته وکړي 3 منټو په ځای وایي 2 منټو کې راته ولې زمونږ او ستاسو په زړه کې د الله یره نشته نو چې د الله یره نه وي د الله محبت هم ختم شوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو وار داسې ناستو یو کس ورته پۍ راوړه پۍ هغه پۍ د ګیلاس راواغستو ویې څښلو چا نه پوښتنه وکړه چې دا پۍ د څه شي وایي دا چا صدقه راوړې وه هغه چا چې ورته راوړو هغه یې دومره بې عزته کړو چې د صدقې حقدار دا غریبانان دي تا ما ته څنګه دا پۍ راوړه هغه ته دومره خبرې وکړي چې هغه یې په هغه کار باندې خبیمانه کړه حالانکې دا څه ناجایز او حرام شی لا نه ده خالي د غریب مال د غریب حق یو صدقه و چې دا غریب او مالدار عام صدقې دواړه خوړلی شي دا و چې نه زه حقدار نه یم دا د غریب حق تا ولې ماته دا د صحابو د الله نه هغه یره وه